ته ونی کې هلي عبید ګمریانې یم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرمي هم ډېره زیاته ده او غیر چاپېره ملګري هم ولاړ دي نو زه خو مو ډېرې خبرې غواړي خو ټو دی پوینټ خبرې به وکړو. دې وخت کې مونږ راجا سره ولاړ یو. تاسو به وایئ چې راجا څوک دی؟ راجا د ده نوم دی جی، دا راجا دی او واقعي راجا دی. په ده باندې دومره محنت شوی دی، دومره دغه شوی دی، ماشاءالله ماشاءالله به ورته ووایو او الله دې وکړي چې دا چا راوستی دی او څه دپاره راوستی دی نو الله تعالی دې هغوی ته بهتره ګټه ورکړي په دې دنیا هم په آخرت هم. ملګرو یو خبره کول غواړم، لالا کلا منډی کې ولاړ یم. ډېر خلک زمونږ نیګیټیو ریسپانس دغه کوي پیش کوي په دې خپل یوټیوب چینل باندې. هغوی اکثر لا د مخکنی ویډیو راوالي او هغه خلکو ته ښایي چې بی په ځناورو کې بیماری ده. یقینو کوي زه د هغه سر نه را روان شوی یم تر دې سره پورې یو څاروي کې پوټې هېڅ فرق هم نشته. دا مزدورکاره خلک دي، مهرباني وکړئ خدای او رسول ته وګورئ. لکه دا قرباني ده، د دوی هم قرباني ده او زمونږ او ستاسو هم قرباني ده. زمونږ دا څاروي دی چې کم ځای نه هم راوستي دي ښه صفا سوتره دي او دغه ویډیوګانو نه اجتناب وکړئ. دا زړې ویډیوګانې دي، دلته یو څاروي کې هېڅ قسمه بیماري نشته. دې ملګري سره خبرې کوو. ملګري لږ شان راجوخ شه، راجا هم راجوخ کو ته هم راجوخ شه. جی راجا سره ولاړ یو. راجا څه خوري؟ جی دی خو دل خوري او بس اوړه ورکولی جي. ښه او جی ښه اوهو راجا یقینا چې راجا دی او دې وتړه خیر دی راجا وتړه ویې تړه جی. نو د راجا د خوراک متعلق مو تپوس کولو. بدله خو مونږ دل ورکو جي، پای ورله ورکو جي او بس اوړو کې ورته مونږ ونډه کوو. خوراک یې نیازبین دی ځکه داسې جوړ شوی یم دی جي. ماشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو دپاره تاسو چې څه دپاره راوستی دی هماغه ګټه تاسو له درکړي. دا راته ووایه مارکیټ اوورال څنګه دی؟ هغه مخکې کالونو نه ارزان دی که ګران دی؟ بس مال خو چې کال تر کاله ګرانېږي. دا ملک حالت چې څنګه دي یو شی هم نه دی ارزان، نو څاروي به څنګه ارزان دي؟ هر څه وخت تر وخته ګرانېږي. تیر کال بیل ریټ و، دې کال بیل ریټ دی. خامخا 20-25,000 30,000 ریټ اوچت شوی دی. ښه دا راته ووایه د راجا ډیمانډ تاسو څه کوئ؟ جی دا راجا ډیمانډ خو مونږ 11 لاک کوو جی. 11 لاک ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یقین وکړئ چې لکه که مونږ او تاسو پنجاب سایډ ته لاړ شو نو دا راجا چې کوم دی د دې راجا به زه به درته ووایم چې داسې دا خو راجا خو مین هیرو دی، داسې سیکنډ هیرو به او د هغې ډیمانډ به هغوی کم از کم 30-35 لاک روپۍ کوي او د دې راجا ډیمانډ دی 11 لاک روپۍ کوي. نو زما په خیال ډېر ریزنیبل ریټ دی ځکه چې راجا جسامت ته تاسو وګورئ، د کې غوښې ته تاسو وګورئ او د ده ښایست ته تاسو وګورئ نو قرباني خو په ښایسته څیز باندې کیږي. نو د راجا دپاره دا پیسې ډېرې کمې دي. ښه ملګري دا راته ووایه. او بله خبره دا ده د راجا خصمانې کولو والا هم په خپله هیرو دی. دا راته ووایه ګرمي هم ډېره زیاته ده که نه؟ ګرمي خو دا بالکل جي، او د ګرمی موسم دی نو ګرمي خو به خامخا وي. جون میاشت ته جي. ښه دا راته ووایه ما څنګه خبره وکړه لکه ټول ملګري ولاړ دي او ټول لکه دلته داسې دي چې هغوی څاروي راوستي دي او څاروي خرڅول غواړي. ما چې څنګه د بیمارۍ ذکر وکړو داسې څه تا ته څه اندېښنه؟ یاره بیماری خو دې ځل چې کوم دی مکمل ختمه شوې ده. بل چې څومره وایرس و بس دا خو یو عذاب وي که نه. لکه څنګه دا کورونا وایرس یو وایرس یو وخت سره دا ختم شوی دی، بس دا بل کال نیست و نابود شو، ویکسینیشن شو. دا کوم چې بچ څاروي هغه ته ویکسینیشن شوی دی اوس الحمدلله بچ دي. داسې قسم بیماري نشته. خو تا چې څنګه لومبۍ خبره وکړه دا خلک زړې ویډیوګانې اوس اپلوډ کوي نو د دې غریبو خلکو دا کوم چې دی دا مشقت یې کوي دا ورله په اوبو باندې بهوي. نو دې ځل هېڅ قسمه بیماري وغیره نشته دی، هر څه سیف دی الحمدلله. بس کته چې داسې منډی کې تاسو وګورئ یو څاروي انشاءالله بیمار نه، خو بیا هم دا خلک دا زړې ویډیوګانې چلایي. جی بالکل ملګرو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ او دې دعا سره چې الله تعالی دې زموږ په ملک کې زموږ په دې خطه کې امن راولي او الله دې زموږ دې غریبو مزدورکارو له موږ ټول له هغه مقام راکړي چې کوم باندې الله خوشحالیږي. یقینا چې دا ستونزې دي د دې په شا ډېر زیات سټرګل دی راجا او داسې ډېر قسمه دا څاروي ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده. او که دلته تاسو وګورئ زموږ په ملک کې د بجلۍ حالت هم تاسو ګورئ نو هغه هم ډېر زیات لکه دغه دی کمزورې دی. بجلۍ
بجلی کله وی کله نه وي دا په دې ګرمۍ کې دا خلک لګیا دي د دې څاروو خصمانه هم کوي او په دې کې مونږ او تاسو د خپل سو ویورز دپاره غلطې پروپیګنډې په ویډیوز کې راولو په یوټیوب باندې دغه کوو نشر کوو نو د دې نه اجتناب وکړئ دا زمونږ رونه دي او چې دی ښه وي نو مونږ او تاسو به ښه یو چې زمونږ د ملک زمیندار او میډل سټینډرډ طبقه چې کومه ده هغه ښه وي نو مونږ او تاسو ټول به ښه یو په لوی الله مو سپارم انشاءالله مخکې نور ویډیو تاسو سره شیر کوم راځئ ما بس خیر دی صحت ښه دی څنګه څه قیمت دی داده جی داده 250 ہوئی جی 250 او دغه داده 230 ہوئی جی 230 دا زیات دی غوښه کې دی او چې دا ډیر دی صحیح خشتم ډیر دی او خوشته خو بتا ده چې تا ساتل ډیر په مینا دی کنه ساتل ډیر بالکل خشته دی او الله دې نورم خشته کی الله دې وکړي چې تا د خمس دوری وکړي ډیره مننه خوشاله آباد اسلام علیکم हाँ څه قیمت دی د دې یو د دې سوره 3.5 लाख څونه غوښه به ورکړي تقریبا 5 زمانه به او د غملاس چې دی دا را پاسې دی دا هم داسې څنګه بازار څنګه دی بازار جی خو تیز دی تیز دی ها او ونډه منډه وانډار څه ګران دي نو بس ته خو ګوره جی زه الله دې وکړي چې لکه بازار ښه شي او تاسو دپاره ښه شي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ کله منډی کې ولاړ یم او یقینا چې ماشاءالله د راجا نه پس یو بل ښه راجا تاسو ته ښایم ستاسو ملاقات ورسره کوم ماشاءالله لکه ډېر ښه جوړ شوی دی خصمانه ډېره ښه شوې ده یقینا چې داسې به وګڼو چې دا ملګري د ستاینې وړ دي چې لکه دی دومره ښه طریقې سره د دې خصمانه وکړه او یو ځل بیا دغه خبره انډیکیټ کول غواړم چې د ده سرمنې ته وګورئ د دې چمړۍ ته وګورئ څومره زیاته صفه ده هېڅ قسمه ستغمق هېڅ هم پې نشته نو مهرباني وکړئ دغه ویډیوګانو نه اجتناب وکړئ خلک دې قربانۍ ته پرېږدي چې ښه په تسلۍ سره خپل څاروي والي او خپله قرباني وکړي هېڅ یوه بیماري به دې دغه کې نشته په دې څاروو کې او دغه غلطې پروپیګنډې چې کومې دي د دې نه اجتناب وکړئ ښه ملګري دا راته ووایه چې دې خوا شه د دې خوراک څښاک څنګه بس خوراک جی دا ونډره او شنه ګیاره شنه ګیا او جی او کل ول راوړو ځکه چې دا درانه ساروي دي که نه د زیات تر دی او دا ونډه ډېره په شوق نه خوري نو دالته کې پنجاب کې په دې روټو موټو په دې ونډو چې کم دی غټ شوي دي په کلو پای مای ول هغه یې ورکوي ځکه چې دا درون خیر او تر اوسه پورې چې کم دی دا دوه یې لاره ماشاءالله ښه درون څاروی دی نو دی له ښه خوراکونه هلته ورکړي دي او دا دانی مانی نشه دا فضول خبره ده بس هغه تیر کال سره د خیره ختمه شوې ده دا صفا دانی دي پاکې سرمنې پاکې دي ماشاءالله ښه صفا څاروي دي ښه دا راته ووایه ډیمانډ یې څه کوئ ډیمانډ یې خو جی 6 لک کوم او جی دا وګوره دا 6 لک دا خو ډېر زیات ارزان دی او جی بس د هغې وجه دا ده چې لکه تاسو وګورئ د دې جسامت ته وګورئ او
د په سر دغه تاج هم دی نو یا واقعي چې دی د تاج قابل دی او تاسو وګورئ ماشاءالله لکه دی کې غوښه هم ښه ډېره ده ښه ډېره غوښه ده نو هغه خلک چې کومه زما ویډیو ګوري نو لالا کلا منډی کې دلته تاسو راتلی شئ دا څاروي ټول دلته ولاړ دي د خپلې خوښې څاروي دې ځای نه بوتلی شئ او انشاءالله دا ګرنټۍ سره دا خبره ده چې هېڅ قسمه بیماري په دې څاروو کې نشته او نه به وي او راشئ او ښه نه ښه څاروي دې ځای نه واخلئ ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ جی مرګرو مونږ دینه مخکې غوین څاروي وکته او یقینا چې ریټ ډېر زیات ښه دی دلته لالا کلا منډی چې د پېښور او ګردونوا دپاره ډېره غټه منډی ده او د پنجاب نه د سند سایډ نه او زموږ د خپل کې پی کې نه چې څومره څاروي دي نو زیات تر دلته کیوي دلته یو ملګري سره ولاړ یو چې هغه سره جوټې دي ځکه غوین څاروي هم خلک ډیمانډ کوي خو د جوټو یو خپل ډیمانډ دی هغه هم نه کمیږي یقین وکړئ چې لکه زموږ کوشش دا دی چې په دې ویډیو کې تاسو ته هغه ټول ځناور را مخامخ کو په کوم باندې چې قرباني کیږي ګډې چیلې اوښان لومبې اوښ مې درته ځکه دغه کو چې هغه سنت طریقه ده بیا ګډې چیلې او بیا غوین څاروي ما هم تاسو ته وښول د هغې ریټونه مې هم تاسو ته وښول ګرمي ډېره زیاته ده یقینا چې تاسو په کورونو کې ناست یو دغه ګرمي محسوسوئ نو دا ملګري چې دلته کیدي د دې خصمانه کوي نو دوی ته هم ډېره زیاته لکه مشکلات دي دې کې ځکه چې بجلي کله وي کله نه وي او دوی سره مال دی د دوی ونډه برابرول دا ډېره ګرانه خبره ملګري څنګه چل دی شکر دی الحمدلله جی دا راته ووایه چې د مخکې کال په نسبت اوسنی مارکیټ څنګه دی یاره 50-60 هزار روپۍ فرق شته 50-60 هزار روپۍ نو دې کې مطلب دا ونډه منډه دا ګران شوي دي نه جی دا خو هر سړي ته پته ده دا ډیزل میزل ګران دي دا خرچې په دې کېږي دا ونډه اصل مین شی هم ډیزل خرچه ده چې خرچه په څاروي زیاته شي نو څاروی ګران شي ګینې څاروی خو نه دی ګران او نه زمیندار ته دونه فایده رسي خو همدغه مصیبتونه یې ګرانۍ نور څه خبره خو نشته اصل خبره ده زموږ د کلي هغه فرحت کاکا دی که نه نو هغه نه چا تپوس وکړو هغه ته چا ووایي یا دا فلانې شي ګران شوی نو هغه ته دا ولې ګران دی نو هغه ته دا ډیزل ګران دي نو هغه ته چې انصافداره دا ډیزل خوري چې دا ګران دی دا پټرول خوري چې دا ګران دی خو بهرحال څنګه چې د ملګري وي ونډه ګرانه شوې ده لکه بوره دغه رنګ ګرانه شوې ده اوچه روټۍ ګرانه ده بوس ګران دي دغه ټول کوتره وغیره شنه دغه ګران دي او دوی کوشش هم دا کوي کیدای شي زم داسې لږ لږ ګوړکي شان زمیندار یم نو دوی کوشش دا وي چې لکه دی له شنه ګیا ورنه کړي که نه لکه د اوچې ګیا سره د دی دا جسامت لږ ښه وي او راغونډ وي داسې ده که نه او جي همدغه شانتې ده دې سره ضد دي او مختدي دي سره او بله دا خبره ده چې خوراک د دوی عمده عموما جوړ شوی دی اور خو نن سبا هر څه ډسپوزیبل دي خو خوراکونه دي که هر څه دي دا ډسپوزیبل دي نو بس هر سړي ته اسانتیا ده که نه اسانتیا ځان ته جوړه شوې ده ښه دا راته ووایه دا جوړه چې ده د دې اوس څه قیمت دی دا د څو کسانو یو 4-5 کسانو کار به کوي یاره د دې وزن 270-275 کیلو دی اندازتن او دا د 4-5 کسانو کار کوي بالکل کوي او د دې مونږ بیه کوو 2,80,000 2,80,000 ښه دې داسې جوړې چې کوم وي دی لنګون نه کړي جی دی لنګون نه کړي او جی لکه مارکیټ چې که په بره روان دی نو د ټول هر څه د ډالر حساب سره په بره روان دی که هغه د څاروو دی او که هغه د ونډې منډې دی داسې ده او جی همدغه شان خبره ده مرګرو څنګه چې تاسو واورېده ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ عزتمند اوسئ او مرګرو څنګه چې تاسو واورېده د دې په شا ډېر زیات تګوده هم وي که نه او یقینا چې لکه د دوی ونډه برابرول او بیا اوچه ونډه برابرول همدا ونډه نه چې لکه کوتره موتره دی له دوی کوشش کوي چې نه ورکوي که نه نو اوچه ونډه برابرول او هغه ټول هر څه د بیې دي نو په دې باندې د دې اخراجات وي د دې جوټې دی وایي چې 2,80,000 روپۍ قیمت دی خبره کیدی شي ورکې لکه هغه خو چې ګاک راشي نو خبر ورکې کیدی شي خو اوورال تاسو ته ما د مارکیټ هغه سروې وکړه چې لکه څاروي ډېر ښه راغلي دلته لالا کلا منډۍ ته او یقینا چې دا مزدورکار خلک هم دي نو کوشش وکړئ چې زر تر زره راشي او خپل د قربانۍ څاروي دې ځای نه واخلئ نو دی به هم فارغ شي او تاسو ته به د دې د خدمت مکمل شي کومه چې ډېره زیات ثواب ذریعه ده چې په کوم باندې ثواب ملاویږي د قربانۍ ځناور چې ځان سره وساتي ښه په طریقې سره ښه په مینې محبت سره د هغې خصمانه وکړي نو د هغې ډېر زیات فایدې دي په دې جان کې هم او په هغې جان کې هم او یو ځل بیا دا خبره انډیکیټ کول غواړم چې د
قربانۍ نه ګوره اجتناب مه کوئ دې دپاره هیلې بهانې مه لټوئ چې تاسو وایئ چې یاره موږ سره پیسې نشته په ټول کال کې تاسو سره د قربانۍ دپاره 30-40 روپۍ ونشي دا غلطه خبره ده. تاسو سره د بیا یو ځل انډیکیټ کومه د مفتی سردار علي حقانی صاحب دغه خبره چې تاسو سره لاس کې یا جیب کې دا کم موبایل دی د دې څومره قیمت دی دا ته ساتي که نه د دې پیکیجونه ساتي که نه چې د دې پیکیجونه ساتي نو دا ډېره غټه قرباني ده. ګورئ حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام زموږ پیغمبران علیهم السلام مبارک الله دې د هغوی قبرونه د انواراتو نه ډک کړي لکه هغوی قربانیانې ورکړي دي نو نن موږ او تاسو دغه قرباني کوو. تاسو لږ شان سوچ وکړئ یو لمحې دپاره په ویلو باندې دا خبره ډېره اسانه ده خو په کولو باندې انتهایي ګرانه ده. که نن هغوی قرباني نه وي ورکړی او ما او تاسو خپل بچي حلالولې نو څنګه به وه دا کیسې نه دي دا حقیقت دی په دې خبرو زمونږ ایمان دی. نو هیله لرم چې لکه دغه اپیسوډ به تاسو خوښ شوي وي او کوشش وکړئ چې خپل د قربانۍ څاروي زر تر زره واخلئ. یو ځل بیا دغه خبره انډیکیټ کول غواړم چې هیڅ بیماري یو زناور کې هم نشته او هغه یوټیوبر ته دا خبره کول غواړم چې پلیز د دې خبرې نه اجتناب وکړئ. دا ډېر غریب خلک دي دی چې دا څاروي راوستي 2 پیسو مزدورۍ دپاره راوستي دي او تاسو د یوټیوب د یو څو ویورشپ حاصلولو دپاره یو څو سبسکرایبر دپاره شیر کولو دپاره دلته دروغ ووایئ نو زما په خیال چې هغه د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم نقصان دی. ډېره مننه په لوی الله مو سپارم.